الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو لا تقدموا بين يد الله ورسوله مړو اندې کېږئ په خبرو کې د الله او د رسولنا واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بېشک الله سمیع علیم اورېدونکی دی او پوهه دی یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو لا ترفعوا اصواتکم موچتوی اواسونه خپل شور مکوی فوق صوت النبی د فاسه د خبرې د پیغمبر ولا تجهروا له بالقول او اغل اوازونه مو ورکوي که جهر بعضکم لبعض لکه څنګه چې یو بل ته اوازونه کوي ان تحبط اعمالکم ضایع بشي ثوابونه ستاسو د اعمالو وانتم لا تشعرون پنا پوهیږي ان الذين بشک هغه کسان یغضون اصواتهم عند رسول الله چې هغه پس ساتي چې هغه ښکته ساتي چې هغه نرم ساتي اوازونه خپل په مخ کې د پیغمبر علیه السلام اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا هغه خلق دی چې الله منتخب کړي دي زړونه ردي د فاره د پرهیزګارۍ لهم مغفرة واجر عظیم د دې دپاره بخنه دا او اجر دی لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بشک هغه کسان چې اوازونه کوي تا ته حضور د پردې د وروستونه اکثرهم لا يعقلون اکثر پدې کې پوهیږي نه ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم حضور کدی صبر کړي وي تر دې چې ته په خپل راوتې وي لکان خیر لهم دا ډېره غوره وه والله غفور رحیم الله بخون کې او رحم کوون کې دی منګه سوره حجرات شروع کو حجرات جمع د حجر ده او حجر ویل شي فردې ته او د دې د وجې تسمیې غټه وجه داره چې چونکې دا د نزول په لحاظ سره 106 نمبر صورت دی وروستو د سوره مجادله نه نازل شوی دی ټوټل پکې 343 یعنی 343 دا کلمات دي او 1494 یعنی شپږم 1500 حروف دي پکې ټوټل اتلس آیات لري او مدني دی د بنو تمیم یو قبیله ده نوي مسلمانان شوي د هغې خلک هغه پیغمبر علیهم السلام له د دې دپاره ملاقات لرال چې د هغې امیر مقرر کړي نو چې کله هغې راورسېدو نو ډومبنۍ خبره خو دا وشوه چې پیغمبر علیهم السلام حضرت معبد بن قعقاع رضی الله تعالی عنه د هغې مشر کو نو د هغې قبیلې څه کسانو د بني تمیم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا مشوره او دا خبر روان دی کړه چې اقرع بن حابس رضی الله تعالی عنه ردی مشر کې نو په دې کې خبرې تیزې شوې لکه څنګه چې مونږ مشورې له راغونډ شو او یو خبره کوي بل خبره کوي یو وایي چې زما خبره ووري بل وایي چې زما خبره ووري نه خبرې تیزې شي نه هغه خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې تیزې شوې یو دا غلطي وشوه دویمه دا غلطي وشوه چې هغوی راله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له आवाज ورکو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر یو کمرې شاته ودرېدو او اوازونه شروع کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نه بیبیانې وې نه کمرې وې په دې کې د حضرت عایشې بیبي او د حفصه بیبي چې کومه کمرې وې هغه یو بل ته مخامخ وې او دومره لږه لار وه پکې چې هغوی به یو بل سره د کمرو نه خبرې کولې لکه دا اوس چې د پیغمبر علیهم السلام کومه روزه ده نو دا د عایشې بیبي په کور کې ده او دا مخامخ چې کوم ځای نه ورته سلام کېږي د سلام دا ځای د حفصه بیبي کور دی نو دا دویمه غلطي وه چې هغوی وکړه چې پیغمبر علیهم السلام له د فردو شاته اواز ورکو د هرې کمرې شاته ودرېد چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زر روزي او درېیمه غلطي دا وکړه چې هغه اواز یې چې کوم ورکړو نو هغه اواز هغه عام اوازو یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج علینا لکه مونږ وایو هلکه راشه نو په منځ کې هغه د احترام هغه نقطه ضایع شوه الله پاک په دې باندې ډېر زیات زجر راولېږو چې پیغمبر یو عام انسان نه دی
پیغمبر هغه خاص دی، د هغه ځان له یو عظمت دی، یو درجه ده. نو لومبنی خو یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تقدموا بین ید الله ورسوله، اوازونه مو خبره مو چتوي، مشورې مو ورکوي. دا تقدمونه مقصد دلته مشوره ورکول دي، مشورې مو ورکوي د الله او د رسول په مخ کې، چې د الله او د رسول په مجلس کې ناست یې نو بیا ستاسو مشورې ته پکې کم ضرورت دی. رسول چې کم کار کوي هغه د الله پاک حکم دی. نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې معبد بن قعقاع صحیح دی، بس دا صحیح دی، بل چاته د رای ورکولو ضرورت په دې کې نشته. چې تاسو خپل رای داسې پیش کړئ چې ستاسو اوازونه به کې اوچت شو، لکه څنګه چې زمونږ کشران کوي چې کله یو مسلې ته کښېنو نو هغې د مشرانو هغه خبره هغه بالکل خاموشه کړي او کشران چغې جوړې کړي، نه دا چل به کوو، نه دا چل به کوو. دا د اخلاقو نه خلاف کارونه دي. او کوم قوم کې چې دا اداب نه الله پاک هغې د کامیابي نه ورکوي. نو دا حکم اوس هم دی. اوس هم چې کوم دی نو یو ځای کې مفتی شفیع صاحب په خپل کتاب کشکول کې لیکلي چې یو ډېر ښکلی سړی چې وي زما ملګری و، ما ترې نه تپوس وکړو چې یاره دا ته هر کال ولې حرم شریف ته ځې، حج له ځې، د دې راز څه دی او زه ولې نه ځمه؟ نو هغه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرم ته هغه څوک پرېږدي چې په هغه کې اداب سیوایي، چې په چا کې اداب سیوایي نه هغه زر زر ځي راځي. زما یو ملګری و، وی هغه وی چې زما یو ملګری و او هغه وی چې ما یو پیره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روزې د انتظامیې ور سره شر و. زما سترګې ورغلې، ما خوب ولیدو چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ما ته وی چې که چېرې ته زما د انتظامیې ول سره جګړې کې نو ګورې زه به د حرم نه وباسم. یعنی دې کې زمونږ د اهل سنت والجماعتو دا عقیده ده چې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دپاره دا خبره صرف د هغې په ژوند نه وه، اوس هم ده چې د هغې په مخ کې به خپل اواز هغه خاموشه ساتي، د هغې په مخ کې به خپل اواز خاموشه ساتي. اوس هم چې سلام کوي هلته نو خاموشۍ سره به سلام کوي، هلته کې به آواز نه اوچتې. هلته کې چې خبره کې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي چې تاسو لرې یې نو فرشتې راته رارسوي، او چې تاسو ما زما روزې سره یې زه اورم. نو وی هغه سړی وایي چې ما خوب ولیدو چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ما ته وایي چې که ته زما انتظامیې ول سره شر کې ته اواز اوچتې زه به د حرم نه وباسم. او چې زه راپاڅېدم نو وی ما سره د 3 کالو نه کامه نه وه، خو زه یې نوم نیسلی. وی پولیس ما طرف ته را روانو، نو زه ودرېدم په نفلو باندې، بغیر د اودس نه ودرېدم. نو هغه پولیس والا راله زما خوا کې کېناست، خو چې ما سلام جار باسو ما ته وی چې جواز، وایي جواز ما سره کوم ځای و، بس وی دا که ځای نه اوچت کړم او سیدې پاکستان ته راولېږلم. یعنی مقصد دا دی چې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په حق کې دا آیات تر قیامته پورې دی. په دې دویم کې الله پاک د هغه مسلمانانو د هغې هغه درجات بیانوي چې هغه اواز پست وساتو. الله وی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اوازونه مو اوچتوئ، اوازونه خاموشه وساتئ. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تاسو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته یو بل پشان چغې مو وخې کني ګورې ستاسو اعمال به ضایع شي او تاسو ته به پته مو نه لګي. په دې وجه ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه دا خطیب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دور، چې کله دا آیات نازل شو نو هغه کور کېناست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ثابت بن قیس څه شو؟ سعد بن معاذ ورته وی حضور زما ګاونډي دی، ورته وی بیمار دی. وی نه بیمار خو نه دی، معلومات به وکړم. نه ترې نه تپوس وکړو، هغه ورته وی زما عمل ضایع شوي دي، زما اواز ډېر تیز دی، زه پرو خبره نشم کولی. او الله پاک وی چې هغه څوک چې د پیغمبر په مخ کې هغه په تیزه خبره کوي نه ان تحبط اعمالکم، اعمال به ضایع شي، زما عمل ضایع شوي دي، زه څه له درشم. نو هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ثابت بن قیس ځکه نه راځي چې هغه وایي زما اعمال ضایع شوي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ثابت بن قیس ته ووایه چې ته جنتي، ته راځه، د دې نه مقصد دا نه دی
د دې نه مقصد د کس ته چغول دي. او عمر رضی الله تعالی عنه چې وی هغه به د دې نه پس بیا داسې خبرې کولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ترې تپوس وکړو عمر تاسو وی عمر تاسو وی الله پاک په خپله صفت کوي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. حضور دا کم کسان لکه د عمر غونته خلق چې دی چې د هغوی د ډېر احتیاط د وجې نه اوس خبره نشي کولی، دا الله پاک د خپل ځان دپاره منتخب کړي دي، دا الله د فرزګارۍ دپاره منتخب کړي دي، د دې دپاره بخښنه ده او د دې دپاره اجر لوی دی. یعنی الله پاک په دې کې آداب وښول مسلمانانو ته چې د خپلو مشرانو به خیال ساتئ، د خپلو لیډرانو به خیال ساتئ، د خپل مور او پلار به خیال ساتئ، د هغوی د خبرې نه به نه مخکې کېږي، که هغوی هر څنګه خبره کوي د هغوی په مخ کې به چغې نه وهئ او مشرانو ته به د هغوی په نوم باندې نوم نه هلئ، هغوی ته به احترامي نومونه هلئ او د استاز په مخ کې به خبره خاموشه کوئ، چغه به پرې نه وباسئ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. هغه کسان چې هغوی د پردې د بار نه چغې وباسي حضور اکثر په دې کې هغه نه پوهېږي، هغوی بې عقله دي. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. که هغوی لږ صبر کړی وي حضور تر دې چې ته پرې راوتې وې په خپله باندې په خپل کار باندې، نو دا به ډېره غوره وه. کله چې صحابه په وفات باندې شروع شو نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بل یو صحابي هغه ته ووایي چې راځئ چې طالبان شو. د طالبانو نه مقصد دا وکړه د حضور حدیث چا سره وي چې هغه ولټو، د هغه بل باندې خو عجز ډېر زیات غلبه و نو هغه ورسره ونوتو. او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې و نو چې هغه به واورېده چې پلانکي سره حدیث دی نه به ورپسې ووتو، نو هغه به ناستو په کوڅه کې، که ماښام به ورسېده که ماسخوتن به ورسېدو چې سړی به تر څو په خپله نه وروتې تر هغې پورې به یې تپوس نه کوو. د چا به راووته ورته به وی یا عم رسول الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تر زویه اواز به دې راته کړو، هغه به ورته وی نه. دا آیات به ورته پیش کو چې الله پاک وایي حتی تخرجوا الیهم لکان خیرا لهم. ستا ضرورت دی نو که چېرې دغه سړی په خپله راووته، ځکه چې عربو کې خو به ډېرې دوړې وې او بارانونه به نه وو، په مخ باندې به یې دوړه الوتې وه او ویښته به یې ټول چې کوم دی نو د دوړو خراب وو. هغه به ورته وایي ما ته به دې ویلي، هغه به ورته وایي نه الله پاک وایي چې غوره خبره دا ده چې ستا چاته ضرورت دی په خپله باندې راوځي، هغه به په تکلیف کې نه ورشي، نه حدیث به یې ترېنه زده کړو. نو اوس هم طریقه دا ده چې غوره خبره دا ده چې د یو سړي سره ستا کار نو چې ته په داسې وخت کې ورشي چې هغه وخت د هغه د راوت وي، یعنې هغه چې کوم دی نو هغه کار له ځي پټي ته راوځي یا هغه مونځ له راوځي یا هغه خپل یو بل ضرورت پسې راوځي، په ځای د دې چې ته د دروازه باندې راکېدې او ته ورته چغې وهې و د خپل کار وباسې. نو که چېرې د هغه په خپل کار راووتو نو الله پاک وایي په دې کې به دله زه برکت هم واچوم او دا خبره به غوره وي. والله غفور رحیم. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. اوسه پورې چې صحابه څه وشو، اوسه پورې چې ای نیکانو څه وشو نو وشو، خو چې کله اوس تاسو آداب واورېدو نو د دې آدابو مطابق خپله زندګي تېروئ نو الله پاک به برکت واچي. بسم الله الرحمن الرحیم.